عقل فکر الله د تمام مخلوقنا زیات ورکړي دي. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی که عقل 1,00,000 حصې شي نو 90,000 حصې د عقل زمنګ پیغمبر علیه السلام ته الله ورکړي دي. په لاک کې 10,000 پاتې شو نو په دې 10,000 کې 9,000 حصې باقی مانده پیغمبرانو ته الله ورکړلې. زر پاتې شوي په زرو کې 900 حصې عقل صحابه کرامو ته الله ورکړ. سل پاتې شوي په سلو کې 90 علماء دین بزرگان دین د ورکړې شي. لس پاتې شوي لسو کې 9 حصے عام مومنانو ته ورکړې شوي. لاک کې صرف 1 حصہ د ټولې دنیا کافرانو ته په شریکه ورکړې شوله. نو په لاک حصو کې 90,000 حصے د عقل پیغمبر علیه السلام ته ورکړې شي دونه بل چاته نه. او دغه شان قوت هم الله ډېر ورکړی و. د 4,000 ځوانانو طاقت یوازې زمنګ پیغمبر علیه السلام کې وو. په عربو کې یو پهلوانو هغه پیغمبر علیه السلام ته راغی وی ماله په کبډي راشه که ما را وپرځولې ته د پیغمبرۍ نوم به م نالې که زه دې را وپرځولم زه به در باندې ایمان راوړم. پیغمبر علیه السلام را میدان ته شه. ګڼو صحابه کرام رالل او هر یو وایي د الله محبوبه دا ډېره بېادبي ده موږ به یو ته به په کبډي ورځې. پیغمبر علیه السلام ورته چیلنج یې ماله راکړی دی ایمان به په ما راوړي پرېږده چې ماله راشي تاسو وروسته شئ. صحابه کرام وروسته یې کړل او پیغمبر علیه السلام میدان ته ورغی او لږ ساعت پسې پهلوان په ځمکه را خلاص کړ. پهلوان پاسې جامې وڅنډلې پیغمبر علیه السلام ته یې خپه مې وښویده ته یو ځل بیا راشه. نو بیا ورغی نو لږ ساعت پسې را خلاص کړ چې پیغمبر علیه السلام ته را پاسې نو دی راپورته شو شا مې لګېدلې نه ده ته یو ځل بیا راشه. نو بیا ورغی نو چې را خلاص یې که د پاسه پې ناست و شا یې لګېدلې وې خپې خو دې ښویدلې نه دي وې نه وې شا دې لګېدلې دی ښه د پاسه سړی پاسېدو کلمه ویلا مسلمان شو. د احادیثو په کتابونو کې د ده نه چې روایت راشي نو دی هم ورسره لیکي دا غزوان دی چې دی پیغمبر علیه السلام له په کبډي ورغلی رکانه نومې دی. مولانا فضل ربی معدن صاحب هغه به دا په اشعارو کې ویل وی یو مشرک پهلوان وی نبي سلطان ته ځان به نیسې نن زما طاقت او توان ته که مې پړ کړلې دا خپل دین به پرېږدې ته که دې پړ کړم اقدم غاړه به ایمان ته. حضرت وویل بسم الله راځه تیار یم زه ولاړ یم د اسلام خدمت هر شان ته. نو اصحابو ورته ویل چې غلامان شته سرکار څه دپاره وځي بیا میدان ته. نو حضرت نه منله شل ورته غاړه په 3 ځله پهلوان را پړ که ځان ته. نو پهلوان ووی خدایي زور در سره دی زور مې نشي رسېدی زور د سبحان ته. نو پهلوان زر کلمه ووی معدنه سر یې ټیټ که د کونینو پهلوان ته. نو هر صفت چې پیغمبر علیه السلام ته الله ورکړی دی نو هغه کامل او مکمل ورکړی دی. او تمام صحابه کرام چې پیغمبر علیه السلام د ملګرتیا دپاره الله منتخب کړ نو هغه کامل خلق دي نیمګړتیا په هغوی کې هم نشته.